ماشومان زمونږ په جنازګاو کې ناست دي. خصوصي په PK 55 کې به مونږ په ایمرجنسي بیس باندې کار کوو. اند ریکارډ دا وساتئ چې انشاءالله ودنه په 2 هفتې کې به تاسو ماته داسې سکول دلته نه ښیئ چې هغه به په جنازګاه کې ناست وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو ستاسو د رستم پریس کلب ډېره مننه چې تاسو مونږ له راغئ دلته وزټ ته مونږ له ټایم راکړو. باقي تاسو چې کوم سوال وکړو چې یاره ماشومان زمونږ په جنازګاو کې ناست دي، نو دا ډي او صاحب مونږ راوستي د دې دپاره چې په PK 55 کې به انشاءالله په مردان کې مو په صوبه کې مو او خصوصي په PK 55 کې به مونږ په ایمرجنسي بیس باندې کار کوو. چې کوم ځای کې داسې ماشومان په جنازګاهونو کې ناست دي، کوم ځای کې داسې ماشومان په سفر کې ناست دي یا سکول د هغې کنسټرکشن دی، نو هغې ته مونږ متبادل پوري په ارجنټ بیس باندې پرایویټ بلډینګ مونږ په کرای نیسو. د ښه نه ښه مطلب بلډینګ او تاسو د میډیا په واسطه تاسو صحافي برادرۍ ته میم چې په ایجوکیشن او په هیلث او په امن باندې به بالکل زیرو ټالرنس د منسټر صاحب د طرفه، توفیق انجم د طرفه، د مجاهد خان د طرفه، د عمران خان زموږ چې کوم ویژن دی په دې څیزونو به کمپرومایز نه وي. چې کوم ځای کې په ایجوکیشن کې مسلې دي نو د رستم د عوامو ته نو هایلایټ کې د سوشل میډیا په ترو، د پرنټ میډیا په ترو چې هغه مونږ پوري د هغې ازاله وکړو. اوس دا تاسو سره چې زه کومه ویډیو کومه اند ریکارډ دا وساتئ چې انشاءالله ودنه په 2 هفتې کې به تاسو ماته داسې سکول دلته نه ښیئ چې هغه به په جنازګاه کې ناست وي، هغه به مطلب چې په چوپال کې ناست وي. هغې له مونږ په ارجنټ بیس دا ډي او صاحب ته چې مونږ وزټ ورکړو، دا د عوامو مطلب د هغې دپاره اسانۍ دپاره په 2 هفتې کې دننه به هر یو ماشوم زمونږ هغه به په بلډینګ کې ناست وي. زمونږ متبادل بندوبست کړی دی.